بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه سبق نمبر 207 او الدرس الثالث والخمسون 53 نمبر درس زموږ شروع شو. سبق نمبر زموږ 207 او درس نمبر 53 نمبر درس ته ټیک شو جی. او قواعد الاملاء د املا قاعده بوایو. املا ما تاسو ته مخکې ویلو چې د املا تعریف هم کړو چې املا په صحیح طریقې سره د عربی عبارت ویل او په صحیح طریقې سره لیکل دې ته املا وایي. ټیک شو جی. نو موږ له اوس د حمزه مفتوحي باره کې دغه راکړي دي چې دا چې کله تاسو له په جملو کې راشي ته به د حمزه مفتوحه څنګه لیکي. نو اول نمبر راکړي کله چې حمزه مفتوح وي، حمزه باندې فتحه وي، زبر وي او د دې حمزه نه وروسته حرف مده نه وي. حروف مده درې دي ګورئ، الف، واو او یا. دا درې حروف مده دي. نو موږ ته وایي چې کله حمزه مفتوح وي او وروسته د دغه حمزه نه وروسته حرف مده نه وي، نو دا حمزه به د مخکې حرف د حرکت مشابه یعنی د حرکت په شان لفظ په شکل کې لیکل کېږي. ٹھیک شو. اوس درته مثالونه درکوم. د حمزه نه مخکې د زبر مثال ګورئ. اوس ګورئ کله چې د حمزه نه مخکې زبر وي که نه، حمزه نه مخکې زبر وي لکه دا سین دی، په ده باندې زبر دی، نو اوس په د الف په شکل الف په جوړ کې او د حمزه به پرې پاسه واچئ. ټیک شوه. سأله وګورئ دغه شان داسې به بیا لیکلی کېږي. او د پیش مثال نو وګورئ چې حمزه مفتوحه وي او وروسته د دې حمزه نه وروسته مخکې چې دی دا وروسته ته بیا حرف مده نه وي، نو دا حمزه به د مخکې حرف باندې چې کوم حرکت وي نو د هغه چې څه مطالبه وروسته کوي نو په هغه شکل باندې به جوړی. نو د واو نه وروسته حرف مده کې واو وي که نه، دا واو د پیش چې دی پیش دا د ځان نه وروسته د واو مطالبه کوي، نو موږ به د حمزه په هغه واو به ولیکو، د هغې د پاسه به موږ حمزه لیکو. خو په شرط دا چې کله دا حمزه مفتوحه دی د نه مخکې حرف باندې پیش وي، نو دا پیش ځان نه وروسته واو غواړي، نو دا حمزه به موږ د واو د پاسه ولیکو. ټیک شوه. نو دا به موږ سره شي لؤیون. ټیک شوه. او د زیر مثال فئاتن وګورئ، حمزه نه مخکې چې کله دا حمزه دی دا حمزه دی او مفتوحه دی، د ده نه مخکې حرف باندې زیر دی، نو دا به وګورئ د یا دپاره موږ دغه شانتې دغه جوړو او د حمزه دپاره به هم دغه شانتې دندان غونته جوړ کړي، نو دا به موږ سره شي فئاتن. ټیک شوه. دویمه خبره، او که چېرته د دې حمزه مفتوحه نه وروسته حرف مده وي، نو بیا به د دې بیا به د دوو حالاتو نه به خالی نه وي، بیا به د دوو حالاتو نه خالی نه وي. که د دې حمزه نه مخکې حرف د وروستي حرف سره ملاو وي، نو بیا به دا حمزه په دندانو کې لیکلی کېږي، یعنې داسې خولې غونته کې به ورله جوړه کې، نو په هغې کې به لیکلی کېږي لکه دا خوله غونته م ورله جوړه کړې ده. نو وګورئ دا فا او دا الف یو بل سره ملاو راځي، نو په منځ کې دا حمزه مفتوحه ده، نو دا حمزه مفتوحه به بیا موږ په دغې خوله غونته کې ولیکو. ګورئ داسې موږ سره دا مکافات دی که نه، مکافات. نو که چېرته دا فا او الف لګېدلی او د دې منځ کې دلته کې حمزه موږ سره راځي، نو موږ به بیا د حمزه لپاره داسې خوله غونته جوړو. مکافاتن یا مکافاتن. ٹھیک شوه. او دغه ملجعانې. او که چېرته د دې حمزه نه مخکې حرف د وروستي حرف سره ملاو نه وي، نو بیا به دا حمزه جدا لیکلی کېږي، لکه دا زا او الف یو بل سره ملاو نه وي که نه، نو بیا به دا حمزه موږ ځان لرې کو. او که چېرته دا فا او الف یو بل سره ملاویږي، نو بیا به موږ دا حمزه د دې منځ کې لیکو. دلته اوس وګورئ جزءانی، ګوره دا حمزه او دا الف یو بل نه جدا دي، نو په منځ کې به موږ سره حمزه داسې ځان لرې کلی کېږي. قرآ دغه شان یقرآنې، لم یقرآ. صحیح شو جی. او که چېرته د دې حمزه مفتوحه نه مخکې حرف صحیح او ساکن وي، صحیح وي یعنی حرف علت نه وي او ساکن وي، نو دا حمزه به د الف
د الف په شکل کې لیکل کېږي لکه یسألو مسألة نو ګورئ دا حمزه مفتوحه دی او د دې نه مخکې سین دی سین دا صحیح دی دا حرف علت نه دی او دغه ساکن هم دی نو اوس به موږ د الف په شکل الف به ولیکو او د هغه د پاسه به بیا حمزه جوړ کړو دغه شان مسألة یسألو او مسألة دې ته وګورئ دغه شان اوس د معانی الکلمات د الفاظ معنی نو موږ له معنی را کړی دي قبلت دا د واحد مؤنث غائب صيغه ده د فعل ماضی قبلت معنی هغه خپل کړو یجب معنی ضروری ده واجب ده یجب معنی ضروری ده یا واجب ده دوه معنی کولای شي حتی تعرف تر دې پورې چې هغه او پیژني یا تر دې چې هغه او پیژني یا صرف والے شي چې هغه او پیژني حتی تعرف معنا چې هغه او پیژني یا تر دې چې هغه او پیژني مکافئه چې بدلی ته وي بدلا د چانه بدلا غسل هغه ته مکافئه وي نوم خوب ته وي اردو کې ورته نیند وي نیند ود کېدو ته وي خوب ته په عربی کې نوم وي تربیت ته وي تربیت ته وایي د بچو تربیت کول د رونو تربیت کول د کشرانو تربیت کول نو د طالبانو تربیت کول نو تربیت چې هغې ته په عربی کې التربیت وایي او فئه جماعت ته وایي ډلې ته وایي ډول ته وایي یو پنځه شپږ کسانو یا د دریو کسانو یا د لسو کسانو یا د شلو کسانو یا د زرو کسانو یوه ډله ناسته ده نو هغې ته فئه وایي فئه او ملجأ چې ملجأ د پټېدو ځای ته وایي پناهګاه عربی اردو کې ورته پناهګاه وایي موږ ورته پښتو کې پناهګاه هم وایو او د پټېدو ځای هم ورته وایو ملجأ ٹھیک شو نو امید ده تاسو په دې باندې پوه شوئ د دې یو سکرین شاټ واخلئ او ځان سره په کاپیانو کې ولیکئ او بیا د هغې نه پس یو ځل دا سبق بیا واورئ امید دی تاسو به پوه یئ دا به انشاءالله موږ اوس د دې نه مخکې درس کې د دې نه وروسته چې موږ کوم بل درس کوو نو هغې کې به انشاءالله بیا دا قواعد کوم د املا موږ زده کړه دا به په هغې کې استعمالوو راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام